بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ اوعى من سامع. دا باب د نبی صلی الله علیه وسلم دی قول او وینا په باره کې چې رب مبلغ معنا ډیر خلک د سې دی مبلغ، یعنی مبلغ دی ته وایي چې ته د یو شي تبلیغ چاته وکړي. مبلغ چاته چې تبلیغ وکړي شي هغه کس اوعى من سامع، هغه ډیر یادولو والی سامع د اوریدلو والا نه. اوس مثال کې طور پر زه د حدیث تاسو ته رسوم، تاسو مبلغ شوي کنه. نبی رسول الله فرمایي چې تاسو چې چاته حدیث رسوي هغه کله کله حدیث صحیح یاد کی او صحیح پی پوي شي او صحیح ذهن کې کینی دا هغه کس نه چې چا په خپل اوریدلې. موږ اوس مثال خپل استادانو نه اوریدلې کېدې شي زه په دې حدیث دومره صحیح پوي نه شم چې څومره تاسو پوي شئ. دغه شانت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حدیث او د دین چې کوم خبره ای هغه لازمی بلته رسول پکار دي صحیح طریقې سره. وجه دا چې یو حدیث کې دې شتا تا ورېدلې خو ته په صحیح نه پوه شوی یا تا نه ير شي ته صحیح یاد نه کې، لیکن ته چې بل چاته ورسه هغه ستانم دا غیر ډېر قدر وکي او ډېر یاد کې او ډېر په پوهه مشي او ډېر حفاظت مو کی. لہذا دې مطلب دا شي هر حدیث تبلیغ قرآن آیات یا حدیث دا غیر تبلیغ د مسلې تبلیغ هغه بل چاته کول پکاري. دې باره کې حدیث وایي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه. حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خپل والد نه خپل پلار نه روایت کوي. قال هغه فرمایي چې ذکر النبي صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ تذکرہ وکړه قعد على بعيره، او یعنی دې صحابي د نبی رسول الله ذکر وکړو چې یو ورځ د شکارو شو چې نبی صلی الله علیه وسلم قعد على بعيره په خپل اوخ باندې ناستو وامسك انسان بخطامه، بختامه نه دی بخطامه دا بابل ده صحیح، او یو انسان هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د دې اوخه واګي چې هغه نیولې اوس بخطامه ټکي ویل دی او قال بزمامه یا زمام لفظ ویل برل زمام یا ختام یو شی دی هغه واګي انې په ځوان چوتوي دا غینه اوخ نیولې نبی رسول الله سلام برناسته او هغه اوخ په ځوان بل چا نیولې صحابي او روان ورسره. نبی رسول الله سلام تاسو کو قال د دوران کې نبی رسول الله دا تاسو کو چې ايو يوم هذا نن کوم ورځ ده. نو فسکتنا صحابي فرمای منګ غلی شولو او زګ غلی شو حتی ظننا زمون خیال دا چې انه سيسميه نبی رسول الله بد دې ورځ یو د نوم یادې سوا اسمه دا غید النوم نه علاوه. مثال کې تور پر یوم النهر ورځ وکنه، یوم النهر کوم ورځ قرباني ورځ کنه دا اوس 13 شو د 10 ذوالحجه دا ورځ یوم النهر ورځ نبی رسول الله تم پته و موږ تم پته و، لیکن نبی رسول الله ته پوس د څه وکړو چې نن کوم ورځ ده. نو موږ اړکه داراله چې ګور نبی رسول الله ته پته ده کې دی شي یوم النهر په ځای بل کوم نوم ورته وایي ځکه موږ غلی شو. سيسميه سوى اسمه یعنی نبی رسول الله به دې نوم یادای او د دې د خپل نوم نه علاوه بل کوم نوم بوته وایي. نو قال بیا ویل چې الیس یوم النهر آیا نن د یوم النهر اختر ورځ نه ده غټ اختر ورځ؟ قلنا موږ ورته ویل چې بلا ولی نه ده. قال بیا فرمایي چې فأي شهر هذا دا کومه میاشت ده؟ بیا موږ حیران شو چې یوم النهر ورځ د ذو الحجه میاشت وي کنه. نو فسکتنا نو موږ غلی شولو حتی ظننا زمون خیال دا چې انه سيسميه بغیر اسمه چې نبی رسول الله بد دې میاشت نوم سبل نوم بیا دی ورته د دین علاوه. قال نو بیا فرمایل چې الیس بذی الحجه آیا دا ذو الحجه میاشت نه ده؟ قلنا بلا نو موږ ورته ویل چې ذو الحجه میاشت یقینا. قال بیا فرمایي چې فإن دماءکم ان ګوره ذو الحجه میاشت یوم النهر ورځ ده د اختر ورځ ده او د حرمت ورځ ده او حاجیان راغلي دي دا حج موقوا. نو فرمایل چې فإن دماءکم واموالکم واعراضکم استاسم دماءکم استاسو ویني واموالکم او استاسو مالونه واعراضکم او استاسو عزتونه بینکم استاسو په خپل منځ کې حرام دا دسه حرام دی په یو بل باندې که حرمت یومکم هذا لکه څنګه چې د دې یو د دین نه نه ورځ حرمت دی نه نه ورځ اختر ورځ د اختر ورځ حرمت والی کنه. فی شهرکم هذا او په دې میش کې میشم ذوالحجه د په دې میشت کې به خلکو جنگونه نه کول. فی بلدکم هذا
او تاسو په دې خار کم یو مکه او مکاسم حرمت والا ده. یعنی څنګه چې مکه حرمت والا ده، د میاش حرمت والا ده، د ورځ حرمت والا ده، بیت الله نږدې ده، څنګه چې دا حرمت والا دي احترام والا شي نه دي. د دین ډیر احترام د تاسو خپل منځ کې د یو مسلمان د بل مسلمان د پاره داغه اینه د داغه مال د داغه عزت دا ډیر احترام والا دي، د دین هم ډیر دي. او به فرمایل چې ليبلغ الشاهد الغائب، پکار د چې زما دا خبره ورسي الشاهد کوم چې دلته موجود دي هغه دا خبره ورسي الغائب هغه خلکو ته چې کوم غایب دي. غایب مطلب چې کوم دلته موجود دي دا د هغه خلکو ته دا خبره تبلیغ وکي چې کوم دلته موجود نه دي، غایب دي. اوس غایب په ډیره طریقې یو طریقه اوس مثال دام ده چې یو سړی دی مجلس کې موجود نه دی، بل مجلس کې تا خبره ورسي، یا دی مجلس کې لس دولس کسان ناس دي په دې کې درې ودی او نور یخي چې هغه ودی هغه موجود خو دی لیکن هغه باوجود هم غیب دي کنه، یا د سوچ بل طرف ته دی. بهرحال چیرې طریقې نو دا موجود خلق دی غایبین خلقو ته زما دا حدیث او دا تبلیغ دی بل چاته وکي. وجه دا د فإن الشاهد ځکه چې کم کس موجود دی عسى ان يبلغ کېدې چې دا تبلیغ وکي او دا مسله ورسي من هغه چاته هو اوعى له منه چې هغه د دنم ډیر یادول ولا سړی، هغه د دې حدیث د دنم ډیر حفاظت وکي. او دا د دنیا اصول له ترتیب دا دی کنه چې کله ځینې ټیم کې یو استاد په خپل حدیث باندې صحیح نه پوهه، یو شاګرد ته ورسې هغه شاګرد په حدیث باندې ډیر پوهه شي، یا داغي گہرائی او داغي جوړتیا ته دومره لاړ شي چې هغه باندې استاد هم نه پوهه. او بعضی علما د سیستم دی چې داغي استادان شاګردانو دومره مهنت کړي دي چې استادان څوک نه پیژني لیکن شاګردان یې پیژني. اوس مثال امام بخاری دی، امام بخاری استادان څوک دي؟ شروع کې موږ ویلو چې 1082 استادان دي. 1082 استادان کې پته نه څوک مو ډېر کم پیژنو. په دې کې بیا امام احمد بن حنبل دی، امام احمد بن حنبل دا ډېر غټ امام دی لیکن د استادان څوک دي څوک نه پیژني. او دغه شانتي امام ابو حنیفه، امام شافعی مولا. نو دا ترتیب دی چې شاګردانو مهنت ډېر کړی دی، په حدیثونو باندې ډېر ښه پوهه شوي دي. نو په دغه وجه باندې استاد دومره هغه مرتبه ته نه دی رسېدلی کوم ته چې شاګرد. نو د دې حدیث هم دا مطلب دی چې تاسو د دې حدیث تبلیغ یا قرآن آیات یا کوم مسلې د دې تبلیغ بل ته وکړي. وجه دا ده چې کله کله هغه سړی هغه بل سړی د دې حدیث باندې ښه پوهه شي او ښه یاد کړي ستانه.